السلام علیکم قبائل ٹی وی سرزیم شاهین شاه افریدی مال مویشي منډي پیر میلا کې نن موجود یو کسو چې د تیر کولې په نسبت سره په ریټونو کې څومره فرق راغلی دی د خلکو سره هم خبرې اترې کوو د حوالې سره چې خلک څه وایي چې آیا په ریټ کې فرق څومره راغلی دی نو څو چې خلکو سره خبرې اترې وکړو. خرڅوي په څو یې خرڅوي؟ مړه بس دغه سړی ته مې شپږ شوي دي خو اوس مې ورته وویل چې بس څلېرویشت نه شوه څلېرویشت باندې په درویشت ګوره په دروغه چې مې سره تلم. ماما درته وایي چې د تېر کولې په نسبت سره په د مول چې کوم هغه ریټونه یې په دې کې څومره فرق راغلی؟ یاره لږ خو څه وایي لکه څومره څه وایي؟ بس وړوکی مول هم داسې 2-3 زره خو پسې وایي. ته څه وایې چې دا څه وجه کېدای شي چې چی وجه نه په هغه کې ریټونو کې فرق راغلی؟ نرخونه ختلي دي، هر شي نرخونه نه ختلي دي. یو د دغه مول نرخونه دی سله د شینې و دوړې و د غوري دا دا په څه ریټ کې دی؟ 12 نیم. په څو؟ 12 نیم. 12 نیم. او څومره وخت نه هلته ویلی؟ وختي نه. وختي نه ویلی. د کوم ځای نه راغلی؟ میرې نه. موجود دی هغو نه هم پوښتنه کوو. ملګري کوم ځای نه راغلی یو درته وایي چې تېر کولې په نسبت سره په ریټونو کې څومره فرق راغلی؟ یاره مو خو رحمت الله نومار و زه کوخیلو نه راغلی یم دلته د امیرا کې اوسېږم او تېر کولې په نسبت باندې خو ریټونه اوس ډېر تیز دي، به انتها تیز دي ځکه چې ډېرو خلکو نه قرباني پوتې شوله دغې وجې نه، ځکه چې اوس په وړوکي مول کې 20,000 او 15,000 روپۍ پار راغلی دی نو غټ خو بیا حد نه وتلی دی. ته څه وایې چې څه وجوهات دي چې څه وجې نه دا ریټونو کې فرق راغلی؟ دا خو بس ملک وجوهات دي دغې وجې نه زموږ وزیر اعظم هم الحمدلله به داسې رهي چې نشته تکړه سړی رهي داسې به ویایو او بس مهنګایي ډېره زیاته رو موږ خو دا ویایو چې ټکسونه کم شي لږې دغې وجې نه به انشاءالله ریټونه کم شي نو بس دغه وجه رو بل داسې خوست وجه پکې نشته دی. تیر کول خو لکه پروسه کې خو داسې شوي چې خلکو ننګې غوږونه خرڅولې هم شوي وي خو لکه ډېر خو سخت شوی سخت شوی ځکه چې په نو ما خدا مولانا شعیب احمد حقانی او تیر کول چې کم په 80 کې میلودل 90 کې میلودل هغه اوس 45 کې وي 31 کې وي او دلته کې چې موږ په کومه غوا باندې په ډېر لو درګو نو غوونه کم دي او هغه کې ډېر زیات دې وجه کې جوړې دي چې موږ ته سکال جوار په 20 روپۍ ډکې میلو شو ریټونه موږ نه خېجو بورا پروسه کال په 120 روپۍ دړای و سکال په 280 روپۍ دړای و نو ریټونه دا زموږ کار نه دا خو کار د خېدي حکومتونو چې کال په کال باندې راشه ګرانې اوس په افغانستان نه مول وکړو شو پوره جو فرزون نو چې واده تیر شي نګرځي په دیوال تاسو په افغانستان نو چې دو مول ډېر زیات ګران کړه دا رښتیا دي که خلک اسې لګي یاره مال ګران شوی ډېر کوزنم ګران راځي دلته کې بس دومره پاتې کېږي نو کې 300 روپیو کې پاتې کېږي بس کې ګران ورکوي. دا وجه څه کېدای شي آیا د حکومت طرف نه ګران شوی دی که تاسو خپل طرف نه ریټونه خېجولي؟ دا حکومت د مخه ګران شوی زموږ مال ګران شوی دی او ګرانی دي خو 2000 او 3000 روپۍ په ډنګر په سر کې خو بس د خلک اسی بس زړې والي دی ګران دی دی خو په دیم شکر وباسي چې زه په ځای ورته سہولت ملو شو. استغفر الله هم خو دلته چې کوم ډېر روغلم کنه حالات مې وکړو نو ډېر به انتها ګرونی دو پروسه کې چې پاتیا باندې کې هغه په 120 په 130,000 روپۍ باندې ساګ خبره کوي نه پیګو چې کومه پات مخه دا پاتې باندې راغزا پیرو هر سړی بس لګیا دی ګټه کوي. کتونکو داو د نن ورځې نن پروګرام د دغ کولې چې ته کم ریټونه او تاسو وکتل عوامو څه ویل بیا چې چا خرڅول غو څه ویل چې چا خستل غو څه ویل یو شکایت تاسو هم خپل رائے موږ لرو شو په کمنټ سیکشن کې موږ کوم ویډیو تاسو شیر کو بس خپل مرګري شاهین شاه افریدي له اجازه ورکړو د الله